ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون. رب العالمین انسان پیدا کر او پیدائش سره دغه انسان د فنا هم الله فیصله کړی ده، بلکې دا انسان او کائنات او ځمکې اسمانونه ټول لا نو پیدا او د الله پاک دغه فیصله وه چې زه به دغسې انسان پیدا کوم او بیا یو خاص وخت کې به د هغه نیټه پوره کېږي، مرګ به وله راولم. د مرګ نیټه مقرره ده، نه انسان په خپله خوښه او په خپل اختیار دنیا ته راځي، نه په خپله خوښه او په خپل اختیار د دنیا نه ځي. انسان که پیدا کېږي هم د الله په خوښه او د الله په اختیار، که مري هم د الله په خوښه او د الله په اختیار. قرآن حکیم کې اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام مبارک ته فرمائی کہ تبا هم د دې دنیا نه رحلت کې سفر بکې د مرګ سکه به درته راځي او ستا دا څومره امتیان چې دي دا به هم مري. افئن مت فهم الخالدون، دا کیدی شي چې ستا غوندې محبوب او زما خوښ او په امت کې په مخلوق کې بهترین شخصیت رسول الله مبارک ته وفات شي او بل یو انسان دې په مخ د ځمکه جمدې پاتې شي، داسې نه کېږي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دنیا نه تشریف یاوړه، بل څوک هم داسې نشته چې هغه همیشه پاتې شي، ټول به مري. مرګ داسې یو څیز دی چې دا الله پټ ساتلی دی، هیڅوک رب العالمین په دې نه دی خبر کړی. صرف دومره ده چې پیغمبران په مخ د ځمکه هغه مخلوق دی چې د مرګ نه لږ غوندې مخکې الله پاک فرشته رالیږي او د مرګ نه خبروي. حضرت موسی علیه السلام جلیل القدر پیغمبر دی، بخاری شریف کې حدیث دی، د مرګ فرشته راغله ورته ودرېده، وایي زه الله را لېږلی ما، ستا ټیم مقرر دی د مرګ، سا در نو باسه. دا اواز په انسان ډېر دروند لګي، څوم چې څوک چاته وایي چې وجنم دی یا ستا نه سو باسم یا د فلانکي د مرګ په پلانکي ورځ نیټه ده او دی به پانسي کېږي. دا ډېر خطرناک اواز دی، سخت اواز دی دا. نو چې موسی علیه السلام ته هغه ده ووایي چې زه تا نه سو باسم، وخت دی مقرر دی. اخو اسم یو جلالی پیغمبر او غصه ورکې زیاته وه، لاس یې اوچت کوه، هغه فرشته انساني شکل کوي او مضبوطه څپېړه یې ورکړه. دومره سخت یې وو چې د هغه نه یې سترګه وویسته. همغه شکل کې الله تعالی په پروردګاره هغه انسان نه دی لېږلی وم چې د هغه مرګ نه دی خوښ. زما دې حالت ته وګوره، الله نه هېڅ هم پټ نه دي، خو بعضې خبرې الله پټوي د دې مخلوق نه د څه حکمت دپاره. وی دې حالت ته مې وګوره، وی زه لاړ شه او دغې موسی علیه السلام ته ووایه
چې ستا مرګ نه دی خوښ نو د یو غوی په شا باندې لاس کېږده ستا د لاس باندې چې څومره ویښته رالل د هر یو ویښته په عوض کې به دله یو کال عمر درکړم دومره بند کړی وروستو بچی یا بشیر ته پکېږي که بشیر وایي زه پکې مه چلوم بشیر جانه پکې یې راوړو نو ما پرې بند کړه وروستو بچی دی لږ یو به راوړی هلک نو وی چې لاړ شه ورته ووایه چې د غوی په شا لاس کېږده ستا د لاس باندې چې څومره ویښته رالل د یو ویښته په عوض کې به یو کال عمر درکړم د مرګ فرشته بیا راغی موسی علیه السلام هم سوچ کړی چې دا مې څو کړل وی الله راولېږلمه چې ستا مرګ نه دی خوښ او د دنیا ژوند دی خوښ دی نه دی خفه کوم د یو غوی په شا لاس کېږده ستا د لاس لاندې چې څومره ویښته راغلل د یو ویښته په عوض کې به یو کال عمر وي خو ستاسو اندازه ولګوئ چې د لاس لاندې څومره ویښته راځي زما په خیال په زرګونو نه لکونه به راځي اندازتاً دا خو ډېر لوی عمر دی حضرت موسی علیه السلام خو سوچ کړی و وی دی نه پس بسي چې دا وخت ختم شي وی مرګ د مرګ نه خلاصې خوشده دی نه بس وی اوس قصه خلاصه وه چې بیا مرم دا اوسنی مرګ ښه دی ځکه د پیغمبر مرګ خو د الله سره ملاقات دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام مبارک به فرمایل د بخاری حدیث دی چې پیغمبر نه الله سو باسی مرګ راشي نو هغه له غوندې مشوره وسره کوي نو کستا ذهن کې دا سوچ اوس راشي چې مشوره چا سره کوي خو مرګ نه خوښوي مرګ چا خوښي نه مشوره داسي چې اے پیغمبره د دنیا ژوند دی خوښ دی او که د الله ملاقات دی خوښ دی نو پیغمبر دا ویلي شي چې د الله ملاقات به نه دی خوښ او د دنیا ژوند مې خوښ دی دا مشوره د هغه پیغمبر عزت دی د هغه پکې لویي راشي د هغه عزت پکې راشي نور پیغمبر دا نه وایي چې د دنیا ژوند مې خوښ دی او د الله ملاقات مرګ به نه دی خوښ او یو پیغمبر داسې نه دی ویلی نو عائشہ صدیقہ فرمایي چې نبی علیہ السلام مبارک لکله د مرګ فرشته راغله په جون به وی چې پیغمبر ته الله د مرګ نه مخکې لږ غوندې اختیار ورکوي مشوره ورسره کوي وایي چې زما سینې ته ډډه والده او دا سر مبارک د نبی علیہ السلام زما د دې زنې او د دې سینې د منځ کې پروت دی او د بیمارۍ د هغه مرض د مرګ نه مخکې انسان باندې تبه راشي هغه تبه سخته وه دومره سخته تبه وه چې لاس به یې راواغېسته په اوبو کې به یې ومنډه او په مخ به یې راښکه او زما رور دی وخت کې راغی عبدالرحمن هغه سره مسواک و مګی وی نبی علیہ السلام مبارک داسې د محبت او د شوق په نظر هغه مسواک ته وکتل وی زه پوه شوم چې مسواک یې خوښ دی چې ومږي ځکه نبي علیه السلام به مسواک ډېر استعمالو وی ما ورته وی د الله رسوله مسواک مږي راوالم دله وی سر مبارک یې داسې وړکوم وی راوامې غېست وی مې چې دله یې نرم کړم وی سر مبارک یې وړکو چې او نو وی ما هغه مسواک اوبو کې ووو او په خپلو غاښونو کې مې وچوپ او نرم مې که زور مې ورکړه چې پوست شي او بیا مې نبی علیہ السلام مبارک ته ورکړه ګوره څومره بختوره ښځه ده وایي زه بختوره ځکه یم چې د ما په کوټه کې د نبي علیہ السلام وفات شوی دی وایي زه بختوره ځکه یم چې د ما په کوټه کې نبي علیہ السلام دفن شوی دی او وایي زه بختوره ځکه یم چې د ما سینې ته تکیه والی او روح مبارک دی تللی دی او وایي زه بختوره ځکه یم چې په آخر وخت کې زما او د نبي علیہ السلام مبارک لاړې یو بل سره ګډې شوي دي زما او د هغې لاړې یو بل سره ګډې شوې او خلک وایي دا په دې پورې وایي چې زمونږ اوس هم زمونږ په وطن کې دا رواج دی وی د دوه اخترونو په منځ کې واده دا سپېره دی وایي دا رواج دی چې کنه وی دا سپېره دوه اخترو په منځ کې نو عایشه فرمایي وی زما واده د شوال په میاشت کې شوی دی د دوه اخترونو په منځ کې نو وی زما نه بختور انسان بل کم دی زه بختور یم دا رواج د هغه زمانې نه د جاهلیت را روان دی نو وی هغه مسواک مې نرم کو رسول الله مبارک له مې ورکړ هغې هغه مسواک ومږه او داسې خشته مسواک یې ومږه چې په ژوند کې داسې ښکلې مسواک یې نه ومږلی مسواک یې ماله راکړه لاس یې اوچتو او دا ټکې د خولې مبارکې نه ووته اللهم الرفیق الاعلی یا الله زه هغه لویه
او اوچته دوستانه او رفاقت او ملګرتیا غواړم هغه بهترین ملګری غواړم ملائکه مقربین او د الله تعالی ملګرتیا غواړم وی زه پوه شوم هغه حدیث را یاد شو چې نبی علیه السلام ته اختیار ورکړی شو مونږ یې غوره نه کړو او الله یې غوره کړ او جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه لیکلی دي په خصائص کبرا کې چې د مرګ فرشته راغله د اسرائیل علیه السلام ګورې د هر چا نڅا نه بس د سره په لکونو فرشتې دي د شمېر نه زیاتې چا پسې یو لیږي چې ساتې وباسه او چا پسې بل لیږي او طاقت ولا رب العالمین دومره ورکړی دی چې یو ځل ته نبي علیه السلام تپوس وکړو ته د ډېرو خلکو نه په یو ځل څنګه څه وباسه وی ما رب العالمین دومره طاقت را کړی دی که زه په اووم اسمان کې ناست یم او دا خپلې دوه ګوتې د دې دنیا د ټول جاندار مخلوق ته ور مخکې کوم ټول جاندار که انسان دی او که حیوان دی او که ماشي دی او که میږي دي نو په یو سکنډ کې په یو لږ ساعت کې د دې ټولو نه سار اختی شو دومره طاقت الله ورکړی دی وی تا ته پته لګي چې فلان کې به کله مري او فلان کې به کله نه مري وی نه وی ته بیا سا څنګه وباسئ وی لږ ساعت مخکې راته رب العالمین حکم راکړي چې لاړ شه فلان کې د فلان کې زوی د فلان کې کلي فلان کې ځای کې به ناستې او ساعت یې راوباسه وی چې زه څنګه ورشم همهقسې راته نغد ناستې ساعت یې راوالم راوباسم ما ته پته نه لګي کومه فرشته چې الله د ستا په حقو مقرر کړې ده هغه ته پته نه لګي نو د هغه لاندې د دنیا فرشتې دي یو نه بلکونو کرونو فرشتې دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې کومې فرشتې سا قبض کړې ده د هغې نوم اسماعیل او چې څنګه راغی نو جبریل علیه السلام هم موجود ناست دی هغه د پیغمبر علیه السلام ملګری دی هم ناست دی نو جبریل علیه السلام د نبی علیه السلام نه اجازت غواړي د الله رسوله یو فرشته راغلی ده د اسمان نه او کولومبي ځل راغلی ده اجازت غواړي ورسره اویا زره ملګري او هغې اویو زرو کې هرې فرشتې سره ځان له بیا اویا زره ملګري وی راځه چې رادننه شوه وی زه الله را لېږلی یم او تا له یو مشورې له چې د دنیا ژوند دې خوښ دی که د الله ملاقات دې خوښ دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت جبریل علیه السلام ته وکتل په خولې یې غږ ونه کړ خو لکه یو انسان چاته وګوري چې څه دې خیال مشوره کوي جبریل علیه السلام ورته وایي چې د الله رسوله خوښه دې خپله ده ځکه تا ته اختیار درکړی شوی دی خو الله ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی وایي چې الله زما ملاقات ته شوق کې دی نو د مرګ فرشتې ته وایي امضي لامرک بس خپل کار دې جاري عائشه صدیقه فرمایي چې دا ستا په وتو نه یم پېښ شوی دومره پوه شوم چې لاس مبارک یې ښکته شو اللهم الرفیق الاعلی او دا آیت نیمګړی مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا او یو خشنه خوشبویي مې بس محسوس کړ ډېره اعلی مزېداره خوشبویي دغه د نبي علیه السلام مبارک د ساوتل هغه چې کوم ټیم مقرر هغې کې سیکنډ مخکې والي وروسته والي را نه دی خو چې کومه مشوره ده دا صرف د پیغمبر عزت دی د نورو خلکو په نسبت اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون د خلکو نیټه چې کله مقرر شوه نه سیکنډ مخکې والی شته او نه سیکنډ وروسته والی شته وروسته والی خو امکان لري خو مخکې والی خو بلکل کېدی نه شي د شي خو د وخت نه نه مخکې کېږي خو دا سخته مضبوطه خبره ده د الله د طرف نه چې بلکل خاص ټیم باندې به سوځي نه مخکې نه وروسته حضرت آدم علیه السلام چې کله الله پیدا کړ نو یو ځای کې ودرو او د هغه د شان یې د هغه د اولاد د سرو میږو په اندازه پوټي پوټي راویستل شکل د انسان وګورئ ښه بعضې خلک وایي د سرو میږو په شکل باندې نه 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 شکل د انسان خو په اندازه پر کوټیوالي کې د سرو میږو به دې ترې راویستلو دا هغه اولاد د آدم علیه السلام چې کوم د ده نه تر قیامته پورې پیدا کېږي
داسې مخامخ یې ورته ودرول. الله دا څوک دي؟ وایي دا ستا هغه بچي دي چې دا به ستا نه نسلا تر قیامته پورې پیدا کړي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې دې کې په دې اولاد خو ټول یو شان دی، مخامخ دي ورته، خو الله پکې څه نښې ایښودې وې چې آدم علیه السلام په هغې نښو پکې بعضې وپېژندل چې دا غریب دی، دا مالدار دی، دا ښکلی دی، دا بدرنګ دی، دا معذور دی، دا روغ دی، دی پکې وښول. دا ورته الله په نښو نښانو وښودل. د ده خو اولاد دي، بچي یې دي، نو پلار په بچو خفه کېږي چې دا ټول دې مالدار وی نو ښه به وه، چې دا ټول روغ وی نو ښه به وه، چې دا ټول خشته وی نو ښه به وه. ربې هلا سویت بین عبادک، دا نه و چې زما بچي وی الله د خپلو بندګانو کې دی دا فرق ولې راوسته؟ دا د یو شی نه پیدا کړو، او ستا بندګان دي، که زما اولاد دي خو ستا بندګان دي. الله ورته فرمایل دې دپاره چې دې زما شکریه ادا کړي. دا مالدار به وګوري چې دا بل غریب دی، زه زما دې غریب خو ډوډۍ ته محتاج دی، شکر دی ماله خو الله ډوډۍ را کړې ده، محتاج نه یم، نو دې به الحمدلله وایي، دا الله شکر به ادا کړي. دا غریب به وایي چې الله بېشکه چې ډوډۍ خو مې نشته یا کمه ده، خو دا شکر دی په لاس وخپو خو جوړ یم. هغه سړی که مالدار دی خو ړوند دی زه جوړ یم، هغه سړی که مالدار دی خو ګوټ دی زه جوړ یم، هغه سړی که مالدار دی خو یاره ډوډۍ ورته پرته ده خو الله ته وله پرهېز کړی دی نه یې خوري، که زما دا لږه ده خو پرهېز مې نشته په خوند خو یې خورم که نه. بل به وایي بشیرجان به وایي چې یاره زه خو په دواړو سترګو نابینه یم، خو د شکر دی په لاس وخپو خو جوړ یم که نه، په دواړو سترګو نابینه یم، خو شکر دی په فوټپات باندې خو چاته ولاړ نه یم چې سوال کوم که نه. ګوره ډېر خلک چې کوم ړانده دي نن سبا په فوټپاتونو ولاړ دي او اوازونه کوي، سوالونه کوي، خدای لپاره 1 روپۍ 2 روپۍ، دې به دا شکر ادا کړي. شکر دی الحمدلله که په سترګو نابینا یم دا چا نه سوال خو نه کوم، په فوټپات باندې خو چاته ولاړ نه یم چې دې غواړم، بلکې دې خو دې نورم د الله شکریه ادا کړي چې شکر دی الله که په دواړو سترګو نابینا یم، خو ژوند مې د مولیانو طالبانو سره دی. او بیا شکر په دی چې که ډېر خلک دي چې هغه اوازونه یې خشته دي، څوک سندرغاړي دي، څوک څه کوي لوبې وایي، غزلې وایي، ګډاګانې کوي، زما شکر دی نسبت د نبي علیه السلام د نعتونو د الله د حمدونو سره دی. د شکرې مقام هر چاله الله ورکړی. بل به وایي چې یاره پخپو خو ګوډۍ به، خو دا شکر دی چې لاسونه مې جوړ دي چې ډوډۍ خو خپلې خولې له وړی شم. هر چا کې الله داسې یو صفت رونو پیدا کړی دی که هغه خپل صفت ته وګوري د الله شکر به ادا کړي. او نبی علیه السلام مبارک فرمایي د ځان نه بره ته مه ګوره ګورئ، په لوی تکلیف کې به پرېوځئ. یو مالدار به ځان نه بره مالدار ته ګوري په غم وختی او که هغسې مال راشي، د ځان نه لاندې ته وګوره د الله د نعمت قدر به راشي. نو دې دپاره مې پکې دا فرق پیدا کړی چې دې زما د نعمت شکرې او قدر وکړي. وایي د بعضې انسانانو د بچو د تندو نه رڼاګانې ختې، او تپوس یې وکړو الله دا څوک دی چې د تندو نه رڼاګانې خېږي؟ وایي دا ستا په اولاد کې پیغمبران انبیا او رسل. وایي د یو کس د تندي نه ډېره زیاته رڼا ختېدله، وایي دا پکې څوک دی؟ د ده د تندي نه خو ډېره زیاته رڼا خېږي. وایي دا ستا یو بچی دی داود علیه السلام، ډېر خشته دی الله، ډېر مزېدار چمک دمک دی د په دې تندي کې. باری تعالی دله تا عمر څونه ورکړی دی؟ 50 کاله. الله دا خو لږ دی، ځکه حضرت آدم علیه السلام ته خپل عمر پروردګار ښودلو چې ستا به 1000 کاله عمر وي، چې خپل ته یې وکتل چې 1000 کاله او هغه ته یې وکتل چې 50 کاله، نو 50 د 1000 مقابله کې معمولي شی خو ډېر لږ دی. الله دا عمر خو وله زیات کا، بچی دی خشته دی، سوال وله کوي نه 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 ما دغه فیصله کړې ده، ګوره دا پیدا هم نه دی، مخکې نه فیصله ده، ما دا فیصله کړې ده عمر نه زیاتوم، چاله چې مې کوم لیکلی دی هغه به وایي ښه الله که زه د خپل عمر نه لږ ورته وبخم څنګه وایي؟ ټیک انته وځه ډېره ښه خبره ورکه ورکوله، خو ګورې که د خپل عمر نه څونه دی ورکه ستا به هغه هم رقم شي، یو ښېګړه به زه وکړم خو ستا به هغه هم رقم شي. وایي رب زده من عمر 40 سنه، الله دله زما د عمر نه 40 کاله ورکړي. هغه وایي چې 1000 کاله عمر مې 40 څه شی دی راشه دله به ورکړو. حالانکې عمر سکندونه ګورئ، مرګ چې پچا راشي د 15 منټو او د 10 منټو بیا غواړي چې الله 10 منټه وروسته دی وي، 15 منټه وروسته دی وي،
نو چې لږ ژوند خو وې توبه خو پکې وباسم 2 رکعاته نفل خو پکې وکړم په دې 15 کاله کې ورته یاد نه پر 70 کاله کې خو چې مرګ راشي نو بیا یو 2 منټه انتظار خو راکوي 2 رکعاته خو پکې وکړم زمارونو سوی رب جده من عمري 40 سنه الله زما د عمر نسل ویق ولا ورکړ ډېر نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې آدم علیه السلام دنیا ته راغی د خپل عمر به شمیره چې زما خو 1000 کاله عمر دی چې سلويخ پاتې شو ملک الموت ولا راغی په عمر دی ګوره دی وی زما سلويخ کاله کاکا پاتې سوچ دې کړی وی نه ستا ټیم پوره دی نه دی پوره ما ته الله 1000 کاله ویلي دي 1000 کې سلويخ پاتې وی ولې تا هغه 40 کاله خپل وسیله داود علیه السلام له نه دي ورکړې وی نه نه مې دي ورکړې دروغ نه وایي یېرې خبره یېره ده ځکه د هغې عالم چې را په کومه کې د الله او د ده دا خبرې کېدې عالم المثال جدا قصه ده او د دنیا دا جدا ده لکه خوب چې سړی وویني نو بعض انسان ته خپل خوب یادي د بعض نه یېري نو هغه د آدم علیه السلام نه قصه یېره وه ځکه نبي علیه السلام مبارک پخپله فرمایي نسیه و جحده یېری و انکار یې وکړ نو اولاد کې هم یېره هم شته او انکار هم کوي د آدم علیه السلام په اولاد کې وایي نه تا ته یاد ځان ته را یاد کا کله چې هغه میثاق و هغه الستو بربکم قالو بلا والا میثاق نو ته هغه وخت کې 40 کاله ورکړي دي خپل مسیح داود علیه السلام له چې سوچ یې وکړو یاد مې شو بس اوس قصه خلاصه ده هغه ټیم کې 2 منټه رستوالی رانغی 1 سیکنډ رستوالی رانغی آدم علیه السلام نه په هغه خپل ټیم سره اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون بس بیا نیټه نشته چې دا له 2 نیټه درکړو او داود علیه السلام له الله پیدا ورکړه 15 کاله و 40 خو سره هغه جبه شو 100 ته عمر ورسېد مفته کې ورسېد خو هغه د هغه 100 کالو نه دونه پیدا واخېسته ټول عمر یې په جلا تېر کوي ټول عمر په د جلا داسې جلا نه د ټولې دنیا اوښکې چې یو ځای کې د داود علیه السلام ته رسي دونه یې اوښکې به یې ولید نو خبره مې ورونو دې پورې کوله چې کوم وخت مقرر شو هغې کې مخکې والي رستوالي نه راځي په هغې به خامخا د انسان نڅه وي یو نیک سړی دی بزرګ هغه یو خوب یې ولید خطرناک هیبتناک خوب چې په لاره روان یم یو زمری راپسې دی زمری مخکې دی زه وروسته دی زه مخکې منډې منډې یو خوب ځنګل ته ننوتم دی راپسې ځنګل ته راغی ځنګل ته چې څنګه ورننوتم دی راپسې راغی نو زه یو اونې ته وختم چې راشه دا زمری خو اونې ته نشي ختلی تر څو چې دی رارسېدله اونې سر ته ختلی دی راغی او د اونې دی ویښ کې راته ودرېد زه بره ناست یم چې زه لاندې نه کوزېږم او دی ستړی به چې دا زمري ځي به اوس هغه راته د اونې دی ویښ کې ناست دی خولې واز ویله کې مې سوچ راغی خوب مې نه کړی یاره دا به تر کومې دی اونه کې ناست یم او دا که زه ستړی شوم یو ده شوم او لاندې پرېوتم راشه داسې وکړه چې د دې اونې نه ټوپ کا خو ټوپ به څنګه وی د اونې د خرام باندې به ورو لاړ شم سر ته به ورسم زمري خو د ویښ کې ولاړ دی زه به هلته د خرام څوکې ته ورسم یو خشاق داسې اوږدو نو بس هلته به ټوپ کړم تر څو چې دی راځي ما به منډه والی ټوپ کې سړي ته دا فکرونه راځي په هغه شاق مې ځان وروړو توخه 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 هغه څوکې ته ورسېد زمري دغسې د ویښ کې راته ولاړ وایي چې څوکې ته ورسېدم خو ټوپ وامه نو هغه ځان مې ښکته اویزان کړ او هغه شاخ مې په دې لاسونو کلک ونیو چې دا نیسم او ځان مې ښکته کړ نو ټوپ پکم وایي چې څنګه مې هغه کلک کړ او زه ته اویزان شوم خپې مې ښکته شوې وایي لاندې مې وکتل د خپو لاندې مې یو کوی دی غټ کوی دی او په کوی کې یو اجدها خامار دی هغه خوله واده کړې ده او زمري کاکا راغی دین د هغه کوی په غاړه راته ودرېده خدایه دا دې څه وکړل مخکې خو زما دا خیال و چې زه دې خاص ته به راشم اوس خو او چې سړی څانګ په څانګې پورې ویزان شي بیا ګورې بله ختې هم نه شي بیا سړی نه شي ختې اوس به څه کېږي
مخکې یو بلا اوس دوه بلاګانې دي که دې غاړې ته ټوپ کومه نو زمرۍ دې خوري که کوې ته غورځېږمه نو اجدها خامار دی هغه دې خوري او تر کومې پورې به تا ویزان دې احرام کوې دونه کې خو نیکبخته سم تیار ناست وې نو دا خو اوس به ستړی شي رو به غورځېږې وایي چې د احرام ته مې نظر شو نو د احرام دا ویښ باندې تورې سپینې مږې نښتې دي د نیمې نه زیات یې خوړلې او لږ پاتې دی یا خدایه دا څه مصیبت دی ما خو یې لاس به مې ستړي چې را به غورځېږم اوس خو لاس ستړی کېدل نه هغه خرام پرې شوی دی لږ پاتې دی هسې نه دا چړق نارې نه کړي په دې هیبت کې راویښ شو خپل استاد دلا وی صاحب داسې خطرناک خوب مې لیدلی تاسو ته خو ما د خوب دم خور یادم دی که نه چې څونه هیبتناک خوب وویني خطرناک نو درې ځله ګس طرف ته لاړې څوکه او هر ځل سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه د دې خوب اثر بني دا د نبي علیه السلام مبارک وینا ده او تجربه خو په حدیث نه په کار خو تجربه هم ده یو ځل ووایه اعوذ بالله ووایه لاړې څوکه بیا لاړې څوکه اعوذ بالله بیا لاړې څوکه اعوذ بالله چې کله را بیدار شي دغې وخت کې دا عمل وکړه اکه هغه وخت کې درنه یېري چې کله درته یاد شي دا خوب دا عمل وکړه هېڅ اثر بني وی جناب راویښ شو چې راویښ شم هغه خپل استاد له لاړ ویې صاحب داسې خوب خطرناک وی دا خو خطرناک دی دا خو الله تعالی تا ته د خپل ژوند ټوله نقشه وښول وی دا کم خرام چې ته ورپورې نښتې دا ستا ژوند دی هر انسان د خپل ژوند شاخ پورې انښتي او دا کمې تورې او سپینې مږې چې تا ولیدې چې دا خرام یې پرې کو دا ورځې او شپې دي دا سپینې مږې ورځې دي او دا تورې مږې شپې دي دا لګیا دي ستا د ژوند دا شاخ دا خراق کټ کوي پرې کوي د نیمې نه زیاتې درته والې دي او دا چې کم کوي تا د خپو لاندې ولیده دا کوي قبر دی چې دا خاخ دا تورې او سپینې مږې ورځې شپې دا خاخ د ژوند دې پرې کړي نو ته به نیغ دې قبر لري او دا په قبر کې دننه په دې کوي کې چې اجدها خامار دی دا مرګ دی دې به ټک درکوي او دا د کوي په غاړه چې زمرۍ درته ولاړ دا ملک الموت دی او د ژوند نقشه شوه ستا زمارونه داسې ده که نه ده موږ د ژوند خاخ پورې ویزان یو او د ژوند دا خاخ لګیا دی تورې سپینې مږې ورځې شپې پې لګیا دي مونږ خوشحاله یو هلکه که خیري سبا به ورځ راځي هفته پس به که خیري دا ورځ راځي یاره یو میاشت پاتې شوه دا به څنګه زر تېره شي خوشحاله یو یاره لس ورځې پاتې شوې دا لس به څنګه زر تېرېږي مونږ دې راتلونکي ژوند ته خوشحاله یو چې دا زر راشي نو ښه ده او حالانکې هغه مرګ دی راتلونکي ژوند چې څومره په تېزۍ در پسې را روان دی دا مرګ دی دا تورې سپینې مږې د مرګ په شکل کې زمونږ په ژوند دې نښتې دي او چې دا خاخ د ژوند مات شي کوم خوا به ځو خبر لا او د مرګ سکه لکه د خامار غوندې ټک به در کوي ملک الموت درته د قبر په غاړه د کوي په غاړه ولاړ دې پرېږدي کفا بالموت واحدا زمارو چې دا خبرې سړی ځان ته را یادې کړي د ده دپاره لوی نصیحت دی ګورې دا یو ډېر لوی ولی الله د زمانې تیر شوی دی بزرګ حسن بصري رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ تابعي دی او مور یې چې ونه د ام سلمې رضی الله تعالی عنها وینځه وه ام سلمه د پیغمبر علیه السلام مبارک بیبي د مسلمانانو مور نو دې ماشومو د خپلې مور سره نو چې کله به یې مور څه کار روزګار کو نو ام سلمې د مسلمانانو مور هغې به دې په غېږ کې ونیول او خپلې سینې ته به یې کله واچو او الله به ورته کله د هغې په سینه کې پیم پیدا کړل ته به اوسکل نو جناب د نبي علیه السلام مبارک د بیبي